بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمندو کتونکو. سنجو ټي وي سره سید ورغزی زل بیا تاسو په خدمت کې حاضر یم. قدرمندو موجود یو په کوهاٹ سستا بازار کې او را سره په خوا کې موجود دی چیف افیسر ټي ام او وکاسب د سره خبره تر کومه. نن یو څو ورځې مخکې یو ویډیو وایرل شو په فیسبوک باندې چې کومه کې ټي ام ای د دې ځای چې کومې ریډي بوتلې وي هغه د روډ نه وي که د دې ځای نه وي. د سره خبره تر کومه ریډي پکې ماتې شوې وي او څه داسې کسان وو هغه هم پکې بوتلې شوي وو. خو که یو خوا وګورو عوام په دې ځای کې بالکل زه به دا وایم چې ګرم دی. د سستا بازار چې کومه علاقه ده تاسو کتی شئ مکمل خلی پراته ده او په دې ځای کې بالکل نه تاسو ته ریډۍ کتی شي نه په دې ځای کې تاسو ته کسان کتی شي. ریډۍ پکې تشې ولاړې دي. دغه ځایونه چې کوم دي دغه ګند نه ډک دي. که دا خلک راشي دغه ځای پاکي ورته ټي ام ای او په دې ځای کې ودرېږي دا روډ طرف ته زیات کوشش نه کوي نو امید دی چې په بار ځای کې کم رش دی دا به هم کور شي او د بازار چې کومه صفایي ده دا به هم کور شي. ریډۍ به هم نه ماتېږي. ریډۍ ستاسو هله ماتېږي چې کله تاسو په روډ باندې ودرېږئ خلاف ورزي شروع کړئ وایلیشن شروع کړئ هغې نه پس تاسو ته ریډۍ ماتېږي دې ځای کې. او په دې ځای کې چې کومه ګندګي دی تاسو کتی شئ کیمرمین صاحب به تاسو درو ښایي دا ګندګي که پاکه شي په دې ځای کې خلک کیني د دې ځای نه هم خرید و فروخت کېږي د بار روډ نه هم کېږي هر چا ته خپل رزق میلاویږي. شعیب صاحب وکاس صاحب سره خبرې اترې کومه چې د دې ځای کې کومه صفایي ده دا ولې نه کېږي او دا خلک دې ځای ته ولې نه راځي په دې بار ځایونو کې ولې ولاړ دي. په روډ باندې که خلک تاسو ته زیات کتی شي په دننه بازار کې تاسو ته کسان ډېر کم کتی شي او که په دې ځای کې ځنه خلک داسې دي تاسو کتی شئ د سبزۍ په ځای نور سامان هم پکې لګېدلی دی. وکاس صاحب سره خبرې اترې کومه چې څه وایي. السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام. وکاس صاحب ټول ناول خو ډېره زیاته مهرباني چې تاسو راغلی په خپله باندې. مهرباني شکریا جی خوشحاله. یو څو ورځې مخکې مونږ یو ویډیو کتلی وه چې وایرل شوې وه په هغه کې ریډۍ د ټوټ پوټ شکار شوې وې ریډۍ پکې ماتې شوې وې کسان هم پکې بوتلې شوي د دې ځای نه خاص کر چې کومه مزدوره طبقه ده او خلک اوس هم ډېر زیات ولاړ دي. دا څه کیسه وه؟ ګوره جي داسې ده چې ګورنمنټ ډسټرکټ ایډمنسټریشن کلیر کټ او واضح ډایرکشنز دي دلته کې. دا سستا بازار دا یو ډېر غټ پروجیکټ دلته مو همدو خلکو دپاره جوړ کړی دی او مو بارها ریکویسټ هم کړی دی. مو دلته ټیم هم ګرځي روزانه بنیاد باندې ډسټرکټ ایډمنسټریشن راځي ټي ام او صاحب خپل هم راځي اسسټنټ کمشنران هم باقاعده ګرځي او دوی ته مو بارها ویلي دي چې ګوره د سستا بازار آباد کړئ دا تاسو ځای دی. یو سپیسیفیک ځای مو دوی ته ور کړی دی د دې وجې نه چې خلک دلته کاروبار وکړي خپله دننه شي او روډونه خلاص شي. ویلې دا ډېر کنجسټډ ایریا دی. دلته کې 2 سکولونه دي کالج ده بلکې 3 سکولونه دي او ډېر ګنجان آباد ځای دی. سر جی د ټي ام ای چې کومه کاروایي ده که وګورو بالکل په ټیک طریقې باندې کېږي ټیټه کېږي په هر ورځ باندې تقریبا هفته کې نه په ورځ کې تقریبا زه وایم چې 2 چکر هم لګوي. ټي ام ای خپله کاروایي ټیک کوي او که دې ځای کې د صفایي چې کوم حالات دی دا وګورو داسې ډېران ته جوړ شوی لکه په دې ځای کې تقریبا کال رسې صفایي نه وي شوي. داسې ده چې دا اوس چونکې صفایي والا دا دسمبر نه مو ته دا سیټ اپ مو ته خپله میلاو شو. پهله دا ډبلیو اس اس سی سره کوم سمه اګریمنټ مطابق و که نه ګورنمنټ کوم سمه و خو تاسو دا وګورئ دا 2 کې بنه سټ ته چې کوم دا هم سیم ډیټ همدا سچویشن و مو هغه بالکل صاف سوترا کړو باقاعده ومې وینځلو چونې مې واچولې او بارها دوی ته مې ریکویسټ کړی چې ګوره خپل تاسو کریټونه دا کوم سامان تاسو راوړئ دلته سبزي دو خپله ګن جوړوي دلته کې همدلته کې دو مطلب خپل کاروبار هم کوي کریټونه هم خلاصوي خپل سبزي هم کوي او ګند ماښام ټایم دلته وال حالانکه دا مو کار دی مو به کوو خو مطلب دا ده چې دوست تعاون نه وي نو دا مطلب داسې د ډېران به جوړېږي. ویلې مو ډېر لیمیټډ اوس مطلب یو 7 یا 8 کسانو سټاف مو خیسته تقریبا 100 ورځې کېږي چې دلته د دې صفایي شوې ده روزانه کې مخانه بنیاد روزانه کېږي خو چونکې دا یو ډم مطلب دا د ډبلیو اس اس ته موږ هغه کوو چې یاره مطلب دا د دلته نه نن سرجي چې کوم مونږ ګند کتی شو دا د نن ورځې ګند دی که نه دا تقریبا په 13 میاشته کې دا ګند تقریبا زیات ګند دی 15-20 ورځو ګند دی خو داسې ده چې موږ مرحله وار کوو. دا سپیسیفیک ځای ډبلیو اس اس سره و ډبلیو اس اس صفایي اوبو سیستم اوس هغو سره دی خو چونکې دا ځای اوس مو دی نو مو انشاءالله کیدای شي دو باندې اوس کمینګ ډیز کې مو خپل دو باندې پیسې مطلب دا د فی کې بند خپل چارجز هم کلیکټ کوون به شروع کو چې مو ته ریوینیو برسي دلته نه ویلې د فری اف کاسټ ویلاړ دي مفت ویلاړ دي ډېر ټایم باندې. نو مو اوس کمینګ پروجیکټس کې ودین ویکس کې دا کیدای شي دا مغه او چې مو 2 پروجیکټس نه ټي ام او صاحب ډي صاحب سره ډیسکس کوي لګیا چې دونه باقاعده بو فی کې بند مو یومیا کلیکټ کوو نو کوم ریوینیو بدلته نه راسي همدلته بو ریوینیو جنریټ نو دا خو د انتظام ولا غلطي د ګور ټول ریډو ولا بار پریخي دلته څو ګاګ نه راځي زه واحد دلته ودرېدلم سټ ته ټول مخې بار تاسو خپل ګورئ نو ټول دا نه ودرېږي په طریقې سره دوی لپاره هم سہولت وي او خلکو ته هم تکلیف نه. د انتظامیه چې کومه صفایي ده هغه دلته ټیک کېږي که نه نو صفایي تاسو خپله وکړه چې وروسته ګندونه پراته دي څوک نشته خپله ګورئ تاسو تقریبا که په 100 کې فیصد حساب کو نو کم فیصد دلته صفایي کېږي یا نه کېږي؟ به کله یو ورځ راشي بس یو ورځ نیمه صفایي بیا نور څوک نه وي
نور نه وي نو انتظامیه ته پکار نه دی چې دا ځای صفا کړي کله دا ځای صفا شي هغه نه بعد به دا خلک راځي دننه دې ځای کې به سودا او صفایي خو پکار دی صفایي سره موږ ټول خخ لګیو که نه وکا صاحب سره خو مونږ خبرې اترې وکړې هغه خو وایي چې تقریبا په ورځ کې دلته یو ځل صفایي کېږي دا خبره ټیک ده صفایي تاسو خپله وکړه نو دې کې مطلب صفایي نه کېږي صفایي نشته وروره د سسته بازار دپاره څه خاص دلته واشرومز جوړ شوي دي که نه 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 داسې سهولت نشته داسې سهولت نشته خلک خو دلته ډېر زیات راځي ضرورت شته که نه ضرورت یې ولې نشته هر سړی په تکلیف کې دلته راځي سوداوانې کوي ته سسته بازار دی چې تا دا مې پوه کړه دا سسته بازار چې په ته کم ځای کې ولاړ کب دی په مسلمانیو په پښتو سره انتظامیه بالکل نشته وقاص صاحب و نوره څو کسان ډیپټي کوي غریبان خو انتظامیه لاندې کوم انتظامیه د هغو دو لاندې کار نه کوي بالکل ناکامه ده اوس یم چې انټرنیشنل میډیا باندې ما بل په نیټ کې کتل چې په دنیا کې زیاته کچره چې کومه ده اپ هغه کې ده بمبای کې ده ټیک شوه بیا ورپسې په لاهور کې ده بیا په سسته بازار بیا په دلی کې ده بیا زم چې په غونډه دنیا نه زیاته کچره کوهاټ کې ده نو زه مې منیس ته او ام پی ته یم چې راشئ دغه کار وګورئ چې څومره کچره دلته پرته ده دا په غونډه دنیا کې نشته مهرباني دې وشي او د خلکو نه د رډۍ نه ماتېږي ډېر صاحب اجي صاحب کم از کم که روزګار نشي ورکولی که نه نو د اړیکه نشي ورکولی نو د رډۍ دې ونه نه ماتوي انتظامیه باندې د زور ولګوي دلته ته خپله خرڅولو ته راغلی که اخیستلو ته دلته ما هغه سټال لګوله مخامخ اجي صاحب یو تپوس د نه کومه یو زه خو بایم انتظامیه په دې ځای کې غلطي کوي چې رډۍ ورته ماتې کړي دي خو که دلته مونږ وګورو په سوشل میډیا باندې اکثر مونږ ګورو چې په دې ځای کې صفایي تقریبا که هفته کې وي که نه که ډېره لیټ شي نو په هفته کې یو ځل صفایي کېږي درې میاشتو کې انده شوې په درې میاشتو ته سړی راوله چې وایي چې په هفته کې شوې ده راوله ماته مخامخ دا کم ځایونه چې په دې ځای کې خالي دي د عوام حق نه جوړېږي چې روډ نه راشي او دلته دې ودرېږي حق جوړېږي دوی ته د بکسا ولګوي دوی ته د ټرالا ولګوي دوی دې په قانون پوه کړي دوی ته د یوه یوه دوې لفافې ورکړي چې دې کې کچره اچوه دې کې بیا دې کې اچوه په قانون باندې دې پوه کړي انتظامیه دې ځای کې انتظامیه دې پوه کړي بالکل ټیک نه دی انتظامیه ته زه د خواست کوم ټیک دی مونږ اداره ده مونږ سربراہ خان دي مونږ به د دې لاندې کار کوو عوام یو مونږ به دې سره میلاو شو کار به کوو زه خپله سوشل ویلفیر کې کار کوم زه به ورته ټیم راوغواړم خو لیکن دو دې دومره کار والي انتظامیه دې راوړي چې موږ یې وګورو چې دا په جمعه کې مطمئن یو خو بس نه دو صحیح دی او نه موږ صحیح یو پوه شوې که نه چې دو موږ ته وایي چې داسې شی موږ هغسې کېږو نه اصل کې دا غریبانان چې د ټولو دوکاندارۍ نه سره که نه په روډ کېږي او شاته چې دي که نه دو موږ ته چې څومره وایي چې ودرېږئ خو موږ هم طاقت نه کېږي زړه نه صبرېږي پوه شوې که نه دننه دوکاندارۍ نه کېږي نه 50% انتظامیه غلطه ده او 50 مونږ هم نه 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 موږ دواړه یو برابر روان یو یو برابر دا به کله ټیک کېږي بس الله دې ټیک کړي نو چې دو موږ ته څه وایي چې داسې وکړي موږ هغسې نه کوو انتظامیه له طرفه دلته کم سہولیات ملاویږي هغې نه مطمئن یې که نه ته سہولیت ګورې په دې جلي کې واشروم شته اوبه شته لایټ شته نور څه شته هېڅ هم نشته سہولیات تاسو ته بالکل پکې کتی هم نشي ټول لکه انتظامیه ښه هغه کوي واده ورېده خو څه غلطۍ نه موږ هم دي څه دو دي واده ورېده اوس مثال دا ګند ته ګورې دا کوم کچره ستا خو ده دې دپاره پکار د غټه ټاله دغه ځګې کېښودی شي نو که بیا ګند چا لاندې واچو بیا غځي جرمدار ده اوس ټاله نشته هغه ګند بار په روډ خو هم نشي اچولی لازمي خبره ده د سایډ ته د خلک دې زده راوړي دوی د غټې ټالۍ یو دې سر کې کېدي یو د هغې سر کې کېدي بیا زه په دې خلکو باندې ګرځم چې یو سړی یو دوکاندار به ګند لاندې نه اچوي خو مجبوري دا ده چې بار په روډ باندې ګند پرېږدي نه که بیا یې کړې د هغه اوچتوي نه نو مجبوري نه ګند دلته راوړي که بیا یې هم ګند هلته واچولو د رډۍ ماتولو قابل دي که نه بالکل د چې دوی موږ ته هغه کېدي غټې ټرالۍ کېدي او بیا موږ ګند اچو بس دا خو بیا موږ خپله غلطي ده ګله چې ټرالۍ هم کېږدي صفایي مو کړي دا خلک به روډونو رادن نه شي څه سوچ ته که نه بالکل هر یو سړی په خپل لیول دا خو اوس دا ده سبۍ دا ټول خلک نه ولاړ وي دا ټایم بس لږ لږ مخکې شي هر یو سړی بس مخکې لاړ شي هر یو سړی بس هسې سوچ کوي ضد کوي بس زه دا رزق خو الله سره د هر یو سړی دا مخکې سوچ کوي چې دا لږ مخکې لاړ شم کې نور سبۍ کې دا خلک ټول نه ولاړ وي صفایي ته که وګورو صحت تقریبا د صفایي د ګندګۍ د وجې ډېر زیات خرابېږي او په دې ځای کې تقریبا مونږ وکته ګندګي ډېره زیاته وه بېشک ګندګي زیاته ده دا زموږ د اصل د دین کموالي د وجې ده که نه ځکه چې صفایي چې د هغه حدیث په فهم دی چې نیم ایمان دی تقریبا په څونه ټایم کې به د صفایي ختم انشاءالله چې زموږ بس نیت وکړو دې دپاره ټول نیت وکړو صفایي راولو او ښه اخلاق سره یو بل مدد وکړو نو انشاءالله صفایي به راشي او یو خوشحالي به پیدا شي ډېره زیاته مننه قدرمندو وقاص صاحب سره خبرې اترې کړو په اخره کې یو ځل بیا ورسره خبرې اترې کومه چې وقاص صاحب څه وایي د خلکو خبرې وقاص صاحب په خپله باندې واورېدې چې ځنه خلک پکې دا وایي چې په دې ځای کې صفایي شته
خو ځنه پکې داسې وایي چې په دې ځای کې صفایي موږ ته قطع هم نشي د صفایي کېدل خو دلته ډېره ګرانه خبره ده. په اول کې وقاص صاحب دا وویل چې په دې ځای کې څونه ګندګي ده تقریبا په 3 ورځو کې به دا ختم شي. موږ به کوشش کوو چې د 3 ورځو پس دې ځای ته یو چکر بیا راولګو او ستاسو په خدمت کې دا ځای وړاندې کوو وایي درته چې په دې ځای کې صفایي شوې او که نه. وقاص صاحب سره دا تپوس کوم چې دا ځای په 3 ورځو کې صفا شي او که خلک دلته بیا هم نه راځي بیا یې څه طریقه کار دی بیا ورته ریډۍ ماتول جایز دي یا نه؟ سر جی په دې ځای کې څنګه تاسو وویل چې صفایي به د 3 ورځو نه پس په دې ځای کې مکمل کلیئر؟ ګوره جی بالکل صفایي به هم کلیئر شو. نن مو ډي سي صاحب سره میټینګ وشو کنه نو ډي صاحب او ډسټرکټ ایڈمنسټریشن دې کې کلیئر کټ نن ټولو ته یو پیغام ورکړو چې مو به خلک کنویکټ کوو او جرمانه مو کوو ریډۍ ورته نه ماتو. نن دا فیصله وشو هغې کې ډسټرکټ ایڈمنسټریشن او ډي صاحب واضح کلیئر کټ ټي ایم او صاحب ډي صاحب مو ته دا آرډرز جاری کړو کنه. او بهرحال تاسو هم دلته کې موږ هم دلته کې مو بهرحال ریکویسټ کړی د کوم خلکو خبرې وکړي دا ټیک خبرې دي. هر سړي مسایل اوچتونو دا دو حق ده د رایټ ده چې هر سړی به مسایل اوچتوي نشاندهي به هم کوي خپل ویوز به هم ښیي. دا نه ده چې اختلاف اګري کول عوام کار دی. دا چې کومې ریډۍ سرجي ماتې شوي دي د دې خلاف د دې خلافت کې او که نه دا کار یې ټیک کړی؟ نه ګوره جی دې کې اوس سزا او جزا خو یو قانون د آئین مطابق به موږ کار کوو. قانون مطابق قانون ماته اجازت راکوي دې شي والا چې زه یو ځل وارننګ ورکم بل ځل وارننګ ورکم بیا هغې نه بعد زه جرمانه کړم چې بیا هم سړی نه منې کېږي نو دې سپیس شته. لوکل قانون موږ ته بیا دا ښایي چې ریډۍ ورته ماتې کړه. لوکل ګورنمنټ ایکټ کې زه قبضه کوی هم شم او چې مثال نه منې کېږي موقع باندې زه مطلب دا ده دا زه اسټال یا دا زه امپروچ کوی شم ماتوی هم شم. دا اختیار خو نن ډسټرکټ ایڈمنسټریشن کې دا باقاعده مو ته ټي ایم او صاحب او ډي صاحب دا هغه وکړو چې مطلب دا ده چې دا به مو کنویکټ کوو کوم قانون مطابق آئین مطابق کوم جرمانه وي کوم دوله سزا وي یا به کا مثال او بارها بیا هم مو مطلب دا ده دلته خلک ته ریکویسټ کوو تاسو او فام باندې چې مطلب دا ده د سسته بازار دلته جوړ ده کروڑونو روپۍ ځای جوړ دی او دا خلک چې دا نه مو سره تعاون کوي او خپل ځي ته ودرېږي ویلې فری آف کاسټ ده. او کمنګ ویک کې انشاءالله زه باقاعده دلته به مو یومیه چارج کوو ریزې ریزې پیسې به اخلو او باقاعده دلته به رسید وي مو والا کسان به دلته کې ناست وي کوم کسان به نه وي هغو نه به باقاعده پیسې مطلب مو چارج کوو او کوم ریوینیو به دلته نه راځي هغه هم دلته کې لاګي. سر جی تاسو د 3 ورځو خبره وکړه موږ به کوشش کوو چې د هفتې پس دې ځای ته چکر راولګو. زه به وایم چې 3 ورځې ته نور هم سیوا شوې 6 ورځې شوې په 6 ورځو کې به د دې ځای کومه صفایي د مسایل دي هغه به حل شي. ګوره جي ټایم سپیسیفک زه نشم ورکوی ویلې ما سره خپله مطلب دا ده چونکې یو شی زه تاسو ته وختي نه یو پوینټ ریس کوم لګیا چې صفایي او اوبو نظام دا WSSC کمپنۍ ته لاړو. اوس پورا کوهاٹ کې اربن ایریا کې صفایي او اوبو سسټم چې دا WSSC کمپنۍ سره ده دا کوم ځای ده دا ما جوډیکشن کې رسی لګیا او مو دې لپاره سپیسیفک یو مخصوص سټاف کې خو پرانا لار یډه شو دا شو سلاټر هاوس شو او نور دې داسې ځایونه دي چې هغه مو هغو خلکو باندې ایز ا فټیک تاسو پوهیږئ چې 10 ورځو بعد 4 ورځو بعد 5 ورځو بعد به ویلې دا اوس سیټ اپ مو جوړو لګیا مو سره دې ځکه چې کاروایی نه کیږي WSSC نه کوي. نه ګوره ما تاسو ته ویلو کنه دا 15 شپږ ځایونه اوس مو ته په دسمبر 9 دسمبر باندې سم کې ریوایز شو سم اګریمنٹ کې دا شونه مو ته ریوایز شو مو سټاف اخلو بو فلال کوم WSSC باندې ایز ا ریکوست هغه باندې دا شی کوو ریکوست چې نه کوي دا غوي غلطي ده ګوره چام نه ده غلطي دی هوا هم د چې دوه دلته کې ځان ته ګوره یو ځای کې چې خلک کینی او پسیږي ګانو پکار دا چې ګل د کیرټونه خلاصي خپل سبزی والا اسټالونه خلاصي نو سامانوم یو لفافه کې یو مغه کریټ کې واچي یو پوینټ د کې دي سره 2 منټه قدم باندې پوینټ ده الته دی ولې نو دا سټ ته غورځي بار نه چې د غند خو نه درغلی هم دوی کې بنو والا هم دو سبزی فروټ والا غند دی کنه کبار نه غند رغلی هغه کو سپیسیفیک او بهر حال کا دو غورځي بیا مو ذمہواری مو سرکار مو ته ماشينري راکړه دا مو ته تنخواه راکړي مو مطلب دا د ایز خپل مطلب سرکار ماشينري مو ته دې پر پرووايډ کړي چې مو خلکو ته فیسیلیټیټ کو کا مثال دو خبره منیم نه مو به مو چته خو مو ایز ریکوست دوته کوله چې خپل غند خپل ځان مختلف په کې واچي مغو کریټونو کې مغو زونو کې مخ کې ډمپینګ پوینټ کې کېدی نو دا زه به دو سره صفاوي دو به مور سره خلای زه به صفاشي صحت به بشي مهرباني وکړه سب ډیره زیاته مننه قدرمندو د انتظامیه چې کوم خبره ترې هغه تاسو واورېدې چې په دې ځای کې صفایي په ورځ کېږي تقریبا کډیر الرټ شي په هفته کې کېږي بیا د عوام چې کوم رایه وه هغه هم تاسو واورېده چې په دې ځای کې صفایي په 1500 ورځو کې هم نه ده شوې فیصله په تاسو پرېږدو چې دې ځای کې انتظامیه ټیک ده یا عوام ټیک ده او که دې ځای کې دننه ځای وګورو تاسو وکتل اول چې مکمل خالي و تقریبا خالي و او که بار روډونه چې کو روډونه مکمل بند شوي دي په دې ځای کې عوام ټیک ده یا انتظامیه ټیک ده غلط څوک کېدی شي او ټیک څوک کېدی شي
او څو ورځې مخکې ورته ریډې ماتې شوي دي. نو زه اسسټنټ کمشنر صاحب ته دا ریکویسټ کوم، درخواست ورته کوم چې دا غریب خلک ته په روډ به ودرېږي. خیر د دې څه طریقې سره مخنیوی تاسو وکړئ، کوی شئ، قانون دی در سره په لاس کې، اختیار دی. خو ریډې ماتولو نه زیاته بهترینه طریقه چې زموږ صحت هم ورسره محفوظ وي او ځای هم ورسره ښه ښکاري. پکینګ ګیټ باندې مخامخ چې موږ وګورو بلها ډېر پکې پروت دی. دا نه ډېر دی سړي صحت نه سړي پکې زړه رابند شي، زړه پکې راکچه شي. که لین سره وګورو هلته داسې ګند پروت دی چې د کتلو نه دی. په روډونو باندې سیټ ته ګند پروت دی، د هغې هېڅ قسمه غم نشته، د هغې ذمهوار هېڅ څوک نشته. خو که په دې سسته بازار سره اخوا دېخوا په روډ باندې چېرته ریډه باروځي، د هغه ریډه بیا ماتېږي. کمشنر صاحب ته دا ریکویسټ کوم، درخواست ورته کوم چې ریډه یې مه ماتوئ. غریب خلک دی، د دوی څه مخنیوی وکړئ، څه داسې طریقه وکړئ چې سسته بازار ته رادن نه شي، خلکو ته به هم سپیس میلاو شي، دوی ته به هم میلاو شي. د رزق طریقه ده، مونږ په ډېرو پیسو کار نه کوي. دا غریب خلک دی، په لږو پیسو کې خپل کار چلی روان دی، خپله حقه حلاله مزدوري کوي. دوی ته داسې پلیټفارم او داسې موقع مه ورکوئ چې دا کمې ریډې راوستلې دي ځان سره دام ترې ماتې شي. یو داسې پلیټفارم وله ورکړئ چې دا کمې ریډې راوستې دي د دوی په ځای هغوی ته نور سهولیات هم میلاو شي چې خپل روزګار ښه طریقې سره روان کړي. فیصله په تاسو باندې پرېږدو. ستړی شوم پکې، داسې پکې ستړی شوم چې رای اخیستنو پسې ځم او څوک وایي چې دا ځای ټیک دی، څوک وایي چې غلط دی. نو اوس رای په تاسو باندې پرېږدو چې دلته انتظام یې غلطي دی او که د عوام غلطي دی چې دا دننه ځای خالي دی او بار ډک دی، دننه ګند نه ډک دی او بار ځای د ګند نه خالي دی. یو نوي پروګرام سره خپل کوربه سعید روغزی ته ورکړئ اجازت. د لوی الله په امان.